بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف بسلسله کې دا زمونږه 9 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه دا قانون بیانو چې مونږ به د فعل مضارع نه فعل مضارع مؤکد بالام تاکید و نون تاکید ثقيله و خفيفه دا څنګه جوړو او تدې سره سره به مونږه دا خبرم ذکر کو چې مونږ به د فعل مضارع نه فعل امر مؤکد بانون تاکید ثقيله و خفيفه او فعل نهي مؤکد بانون تاکید ثقيله و خفيفه څنګه جوړو. نو لومبه مونږه دا خبره ذکر کو چې مونږ به د فعل مضارع نه فعل مضارع مؤکد بالام تاکید و نون تاکید ثقيله دا څنګه جوړو. نو مونږه په دې عنوان کې دوه لفظونه ذکر کړل، یو لام تاکید او بل نون تاکید. لام تاکید دا د فعل مضارع په شروع کې یعنی په ابتدا کې راځي او لام تاکید مفتوح وي، او نون تاکید په فعل کې د تاکید د پیدا کولو د پاره په اخر کې راځي، او بیا تدغه نون دو قسمونه دي، یو ته ثقيله وي او بل ته خفيفه وي. ثقيله نون مشدد ته وي اغه نون ته چې داغه د پاسه شد وي، او نون خفيفه اغه نون ته وي چې اغه نون اغه ساکن وي. نو دا په نونی ثقيله او په نونی خفيفه کې یو فرق شو. دویم فرق په نونی ثقيله او خفيفه کې دا دی چې نونی ثقيله د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي او نونی خفيفه په اتو صيغو کې راځي او په شپږو صيغو کې ناراضي. مخکې دا خبره مونږه په سوسو درسونو کې په تفصیل سره ذکر کړی ده چې د فعل مضارع کمی صيغې دي، نو دا هغه د اخر په اعتبار سره په درې قسمه باندې دي. یو قسم هغه چې پاغي کې ضميري بارز نشته ده، بلکې په هغه صيغو کې ضمیر هغه پټ وي. او مونږ ویلو چې دا 15 صيغې دي: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. او دویم قسم د فعل مضارع د صيغو هغه دی چې داغه په اخر کې نون اعرابي، او دو صيغې هغه دي چې داغه په اخر کې نون د جمع مؤنث دی. نو کله چې د فعل مضارع په اخر کې مونږ نونی ثقيله ولګو او نون یا نون خفيفه ولګو، نو نونی ثقيله او د خفيفه د فعل مضارع په دې درې وانه قسمو کې داغه عمل جدا جدا دی. لومبه مونږه د فعل مضارع هغه صيغې ذکر کو چې داغه په اخر کې ضميري بارز هغه نشته دی. نو کله چې مونږه تدغه 15 صيغو په اخر کې نونی ثقيله ولګو یعنی نون مشدد ولګو، نو د فعل مضارع په دغه 15 صيغو کوم اخر دی نو هغه له مونږه فتحه ورکو، هغه به مفتوح وي. مثلا د باب ضرب یضربون مضارع دا دغه 15 صيغې راځي: یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. اوس تدې صيغې نه مونږه لام تاکید بانون تاکید ثقيله جوړو، نو په شروع کې به مونږه لام مفتوحه راوړو او په اخر کې به مونږه نون مشدد راوړو. نو مونږ سره به جوړ شي لا یضربن، لتضربن، لتضربن، لأضربن، لنضربن.
د نون ثقیلې نه مخکې حرف دا به مفتوح وي او نون ثقیله به پخپله هم مفتوح وي. د فعل مضارع دویم قسمه هغه صیغې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي راځي او دا مونږ ویلو چې په دې کې څلور د تثنیې صیغې دي، دو پکې د جمع مذکر صیغې دي او یو پکې د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. د نون ثقیله په دې بحث کې دا اوه صیغې دا مونږ د اسانۍ دپاره په دو حصو کې تقسیمو. یو حصہ باغی کې به مونږ د تثنیې صیغې ذکر کو او دویمه حصہ د تثنیې نه علاوه چې نورې کمې صیغې دي یعنی جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر او واحد مؤنث حاضر صیغه. نو کله چې د فعل مضارع د تثنیې په صیغه کې مونږ نون ثقیله ولګو نو تدغه تثنیې د صیغو په آخر کې کومه نون اعرابي ده نو د نون ثقیله د لګېدلو د وجې نه دغه نون اعرابي دا به غورځېږي. د یضربانی تضربانی 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 د دې په آخر کې که مونږ نون ثقیله ولګو نو د یضربانی تضربانی د دې په آخر کې چې کوم نون دی دا به نون به وغورځېږي او د دې په ځای باندې د ثقیلې کم نون دی دا به راشي. او څنګه چې په دې صیغو کې د نون اعرابي نون مکسورو نو دغسې د نون ثقیله دا نون دا به پکې مکسور وي. نو موږ سره به جوړ شي لیضربانې لتضربانې لتضربانې لتضربانې. نو په دې د تثنیې په صیغه کې چې کله مونږ نون ثقیله ولګو نو په آخر کې صرف یو عمل کوي یعنی نون اعرابي غورځي. اوس دویم نمبر کمې صیغې دي د نون اعرابي او هغه درې صیغې دي یضربونه یعنی جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر صیغه. نو په دې کې تفصیل دا دی که تدې په آخر کې مونږ نونی ثقیله ولګو نو څنګه چې نونی ثقیله د تثنیې د صیغو نه یې نون اعرابي غورځولې وه نو تدې دریو صیغو د آخر نه هم نون اعرابي غورځوي. البته که په دې صیغو کې واوی مده وه یا یای مده وه، واوی مده د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په صیغه کې راځي او یای مده د واحد مؤنث حاضر په صیغه کې راځي او واوی مده دې ته ویل کېږي چې د وو ساکن نه په مخ کې حرف باندې پیش وي او یای مده دې ته ویل کېږي چې د یا ساکن نه په مخ کې حرف باندې زیر وي. نو که د نون اعرابي د غورځېدلو نه بعد واوی مده وه یا یای مده وه نو مونږ به دغه واوی مدم غورځو او دا یای مدې دا کوم یا ده دا یا به م غورځو. مثلا یضربونه تضربونه د دې په آخر کې مونږ نونی ثقیله ولګوله نو د یضربونه کې چې کوم نون دی او د تضربونه په آخر کې چې کوم نون دی نو دا دواړه نونونه دا به وغورځېږي. نو اوس که مونږ وګورو نو په یضربو پاتې شو او تضربو او دا دواړه واوی مدی دي یعنی دا واو ساکن نه مخکې پیش دی لہذا دا واوونه دا به غورځېږي ځکه چې د دې په منځ کې التقا د ساکنینو راځي. نو د یضربونه نه مونږ سره جوړ شو لیضربن او د تضربونه نه مونږ سره جوړ شو لتضربن. البته که د نون اعرابي د غورځېدلو نه بعد واوی مده په دې دو صیغو کې نه وه بلکې واوی لین جوړېدو او واوی لین هغې ته ویلی کېږي چې د وو ساکن نه په مخکې حرف باندې فتحه وي نو بیا به مونږ دغه وو نه غورځو بلکې دغې وو له به مونږ بیا ضمه ورکو او دا صورتونه دا به مونږ ته د ناقص او د لفیب کم ګردانونه دي په هغې کې په مخه باندې راځي او دا خبرې به مونږ له هلته ډېره زیاته فایده راکوي. مثلا
د دعا یدعونا د مضارع مجهول گردان دی یدعا یدعیان یدعونا دا د جمع مذکر غایب صیغه ده او د جمع مذکر حاضر صیغه ده تدعونا. اوس مونږ تدینا فعل مضارع مؤکد بالام و نون تاکید ثقيله جوړو. نو چې کله مونږ به شروع کې لام تاکید راوړ او په اخر کې نون ثقيله راوړه نو د یدعونا کې او بتدعونا کې کوم نون دی دغه نون د وګرځید او مونږ ته دغه په ځای باندې نون ثقيله راوستله. نو مونږ سره د یدعونا او د تدعونا نه جوړ شو ليدعونا او د تدعونا نه جوړ شو لتدعونا. نو اوس دلته وګورئ د نون ثقيلې نه مخکې واویلین راغلی نو دا وو دا به مونږ نه غورځو بلکې د وو له به مونږ ضمه ورکو. نو د یدعون نه به مونږ سره جوړ شي لیدعون او د تدعون نه به مونږ سره جوړ شي لتدعون. اوس مونږ راځو د واحد مؤنث حاضر صيغه ته. نو کله چې تدې په آخر کې مونږ نون ثقيله ولګو نو په دغه واحد مؤنث حاضر په صيغه کې چې کوم نون اعرابي دی دا به وګرځيږي. نو د توزو د تزریبین نه مونږ سره جوړ شو تزریبین. نون اعرابي مونږ وګرځوله او د هغې په ځای باندې مونږ راو نون ثقيله ولګوله. نو اوس دلته د نون ثقيله کم نون دی یعنی نون ساکن نون مشدد دا په اصل کې دو نونونه دي یو نون پکې ساکن دی او بل متحرک دی. نو تدغه نون او د یای مدې په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو دغه یای مده مونږ وګرځوله. نو د تزریبین نه مونږ سره جوړ شو لتزریبین. نون اعرابي مونږ وګرځوله او یای مدم وګرځوله. البته که په دې صيغه کې د یای لین صورت جوړېدو یعنی یای مده نه و بلکې د یا ساکن نه په مخ کې حرف باندې فتحه و نو بیا به مونږ دغه یا نه غورځو بلکې دغه یا له به مونږ کسره ورکو او دا صورت هم په دغه گردان کې یدعا یدعیان یدعونا. تدینه د واحد مؤنث حاضر صيغه راځي تدعینا تدعینا. نو چې کله مونږ تدې په آخر کې نون ثقيله ولګوله نو د هغې د وجې نه نون اعرابي وغورځېدله. نو د نون اعرابي د غورځېدلو نه بعد تدې په آخر کې یا یلین دی یا ساکن دی او مخکې حرف باندې فتحه ده لہذا دغه یا له مونږ کسره ورکړه. نو د تدعین نه مونږ سره جوړ شو لتدعین. اوس مونږ سره دوه نورې صيغې پاتې دي جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر. او مونږ دا خبره ذکر کړې و چې تدې په دې آخر کې کوم نون دی نو دا نون دا د جمع مؤنث دی او دغه نون دا مبني دی. اوس تدې په آخر کې مونږ نون ثقيله لګو نو مونږ سره د یضرب نه جوړ شو لیضربنن او د تضریب نه مونږ سره جوړ شو لتضریبنن. و دلته درې نونونه جمع شول دو د ثقيلي نونونه او یو نون د جمع مؤنث. او د عرب کم اهل عرب دي نو هغوی د درې نونونو اجتماع دا ښه نه ګڼي بلکې د هغوی په نزدیک باندې دا ناپسندیده دي. لہذا هغوی ته دغې نون ثقيله او د نون جمع مؤنث ته دې په منځ کې الف راوړي. د مونږ سره د یضرب نه جوړ شو لیضربنان او د تضریب نه مونږ سره جوړ شو لتضربنان. نو حاصل او خلاصه مونږ سره دا راوتله چې د فعل مضارع نه کله مونږ مؤکد بانون تاکید ثقيله جوړو نو په اتو صيغو کې به نون ثقيله د پخپله مفتوحه وي. په اتو صيغو کې به نون ثقيله دا مفتوحه وي. بیا په پنځو صيغو کې به د نون ثقيلې نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي او کم د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغې دي نو په دې کې به نون ثقيلې نه په مخ کې حرف باندې ضمه وي لکه لیضربن او لتضربن. او کوم د واحد مؤنث حاضر صيغه ده په دې کې به د نون ثقيلې نه مخ کې حرف باندې کسره وي. او هغه صيغې د کومو
کې چې الف راغلی دی، یعنی څلور د تثنیې دي او یو د جمع مؤنث غایب او بل د جمع مؤنث حاضر، په دې کې به نون ثقیله په خپله مکسوره او تدینه به مخکې الف وي. نو دغه الف دا د څلور د تثنیو په صیغه کې راځي، د تثنیې په صیغه کې راځي او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په صیغه کې راځي. نو چې کله په دې خبره باندې مونږ ځان پوه کو، نو په کومو صیغو کې چې الف راځي نو په دغې صیغو نه نون خفیفه دا نه راځي. نو چې د سوال لسونه مونږ شپږ صیغې لرې کړي نو مونږ سره اته پاتې شولې. نو په اتو صیغو کې نون خفیفه راځي او په شپږو صیغو کې نون خفیفه دا نه راځي. نو حاصل او خلاصه دا راوتله چې د تثنیې په څلورو صیغو کې او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په صیغو کې نون خفیفه نه راځي. او تدین علاوه چې کومې صیغې دي د واحد مذکر غایب، جمع مذکر غایب، واحد مؤنث غایب او واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر او واحد متکلم او جمع متکلم، په دې اتو صیغو کې به نون خفیفه راځي. او دا کومې نورې صیغې دي څلور د تثنیې او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر، په دې صیغو کې به نون خفیفه نه راځي.